پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د وو هغه سيزونو نزان بچ کې چې هغه مو هلاک کړي لومبه دې الشرک بالله الله سره شرک کول دا هغه گناه دی چې دا دې هلاک کړي او دا د جهنم ویخ ته رسي ابو طالب کې د څه کمی و نسب اعلی اخلاق اعلی مشری د قریشو او رشتہ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره او په هر چا باندې پلار دردیږي پچا تر دردیږي پچا ماما دردیږي ابو طالب هغه شخصیت و چې پاغه محمد مصطفی دردې دو لیکن چې عقیده صحیح نه وا او د شرک په حالت کې مړ شو الله فرمای ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم که او یا زل ولا اے پیغمبرا بخنه او مغفرت غواړي الله فرمای فلن يغفر الله لهم زما د غیرت تقاضا ده چې زما پاک جنت کې د ابو طالب غونډه کې نجس مشرک نشي دنه کېدی نړومبه پیغمبر علیہ السلام فرمای زان د وو هلاک کیدون کی سدونو نه بچ کې هغه کې نمبر 1 چې کم دی الشرک بالله زان د شرک نه بچ کا چرته الله سره شریک نه ګرځي ورنه آخرت به هم تباشي دنیا به هم تباشي یوسف علیہ السلام چې کله جیل کې مسله کوي نو قوم ورته ولاړ دی د خوب تعبیری چې کله وباسو خلکو ته پته ولګېده چې د کمال سړی جیل ته راغلی دی یاد ساته جیل ته تلل دا د ناکامۍ دلیل نه دی ډېر لوی اصحاب او سلف د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه غونډه کې خلق اور د سیدنا یوسف علیہ السلام غونډه کې خلق د دې جیل دروازو له تللی دی یوسف علیہ السلام چې کله هغې ته ووې چې ستاسو د خوب تعبیر دا دی نو خوب خداغي ضرورت وکړه خوب یې ورته ووې یوسف علیہ السلام په اوس خپله سودا خرڅوي د انبیاو سودا تاسو ته معلومه ده چې صحیح بیان د توحید او رد د شرک دا د انبیاو سودا دا به په امت خرڅوله اے خلکو دا توحید واخلې اے خلکو دا شرک پرېږدئ دا د انبیاو سودا وه نو قوم او جیلیان راغون شو او د خلک را پاسول وی جیل ته د کمال یو سړی راغلی دی وی راځئ وی عالم دی چې څه ترې وورو کله چې رالل قوم یوسف علیہ السلام ته مخامخ دی بادشاہ یې وقتم ولاړ دی یوسف علیہ السلام د خپلې پاکۍ خبرې نه کوي یوسف علیہ السلام د جیل د حالاتو تذکره نه کوي فوراً د هغې نه تپوس کوي اارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار اے د مصر خلقو اے زما د جیل ملګرو یو تپوس د نه کوم اارباب متفرقون خیر ام الله اے د جیل ملګرو دا تسنس خواره خدایان بهتر دي دا تسنس خواره الها بهتر دي یا هغه واحد او قهار ذات بهتر دی اے خلقو دا لات منات غزا و حبل دا ترډیری بابا او دا کاکا صاحب او دا پیر بابا او دا علی حجویری او دا میاں کریم شاہ صاحب دا خلق په الوهیت باندې نیول ډیر قابل دي کنه ام الله الواحد القهار کنه رب العالمین د جیل خلق ورته حیران شو غي وی چې یو رب خو ډیر د کار دی دا د زمکه خدایان دا لات منات غزا او حبل یا دا نیکان خلق دا خو الله ته محتاج دي رب غوره پدې دی چې رب چاته محتاج نه دی بیا وته اے خلق خبر اوره دا ندی ان هذا الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم اے خلق دا صرف مجسمی او نمونه دي
دې سره خلکو رحمت الله علیه لیکلی دی دته خلکو د مندانې ذمه دار ویلی دی دته خلکو شلګزی بابا ویلی دی ان هذا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم دا ستاسو د پلار نیکه تقسیم دی هغې ویلی دي چې دا د سرخو کې ذمه دار دی او دې نارینه اولاد ورکوي ما نزل الله بها من سلطان په دې الله څه دلیل نه دی رالیږلی نو لومبی قوم ته توحید وخو یوسف علیه السلام چې د جیل نه را روانیږي نو چاته د الله اکبر او د لا اله الا الله چغې دي او ټول جیلیانو ته توحید آواز ورکو او خلق مسلمانان شو نو عرض مې دا کو لومبی مسله چې تا هلاک کوي هغه د شرک نو پیغمبر علیه السلام فرمایل د شرک نه ځان بچ کې دویم فرمایل السحر ځان د سحر نه بچ کې دریم نبی علیه السلام فرمایل قتل النفس ځان د مسلمان د وجلو نه بچ کې مسلمان موجنه پیغمبر علیه السلام سلورم نمبر کو فرمایل اکل الربا د سود مال د خوړلو نه ځان بچ کې سود مخوره ورنه دا به مو هلاک کی بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل اکل مال الیتیم د یتیم مال مخوره دا به هلاک کی د سقاط په موقع باندې چې سړی مړ دی ماشومان بچی دي پاتې شوي دي او ته د هغه پیټې تقسیمې د هغه په صابون تقسیمې د هغه د پلار پیسې تقسیمې آیا میراث تقسیم شوی دی یا د دې ماشومانو وارث دی دیو جنا سقاط تقسیمون کے ہم حرام کئی لیکن کم سڑے چی دا سقاط دے دیرہ کے ناس دے او دا یتیم دا مال دا پیسی خوری قرآن فرمائی یعکلون فی بطونہم نارا دا پخیٹا کے وہ رچی وسیسلون سعیرا اللہ وی دید جہنم وورو لمبو تا بلدیر زر داخل کم وجہ دارا چې د یتیم مال بنو خوري او بیا نبی علیہ السلام فرمایل میدان جنگ نه تیختا دا انسان هلاک کی او په پاکو خزو باندې بدنامه دا انسان هلاک کی عرض میں دا کو پکار دا چې مسلمانان خپل مالونه